د مدرسې په نوم باندې پلیت څاڅکې د متیازو لګېدلې دي. دغه څاڅکې به ته پاکې، دغه څاڅکې ډېر زیات مې داړه د دې سینې نه راوځي. هغه درد مې لیدلی ده د بابا په سترګو کې، هغه کریغه مې اورېدلې ده د مور، هغه کریغه مې اورېدلې ده د خور. هغه راله پته ده چې په دې بچي باندې د په دې املا چې د تشدد کوم داغونه و چې د پلار ژوندی بچي ونه لیدې، دی د سعودي عرب نه راله او د کیمرې په شیشه باندې د خپل بچی لیدلی چې دی په داسې دردمند مرګ باندې زما 14 کلن د ګل په شان بچی چې لا یې پاڼې هم نه وي سپړ دی، لا یې د ځوانۍ پاڼې هم نه وي سپړي، لا یې د دنیا خوند هم لولیا. د پلار د بیبي د بابا د امیدونو مرکز و او هغه په دومره تشدد سره شهید شو. سوات کې واقعه رااله نو خلک اکثر دا خبره کوي چې مدرسې ته تاله ووهئ، حالان کې دوی ته ښه پته ده چې زه که چېرې امام نه وي، زما امام مسجد نه وي، زه جمع نشم کولی، که چېرې ملا را نه شي زه ښځې ته نشم ورنږدې کېدی. چې مړ شي مړی به دې دلته بوی وکړي، خو چې څو پورې عالم نه وي راغلی، ملا نه وي راغلی، تر هغې پورې تاسو خاورو ته هم نه سپاري، خښئ دې هم نه، خو بیا هم علماو پسې داسې قسمه خلک شته دی چې خبرې کوي د چند کسانو د وجې نه چې چند کسان د ملا په جامه کې راشي او یو قسم لا زیاتې یا ظلم وکړي نو بیا ټولو نه خلک نفرت کوي. په سوات کې دا کومه واقعه وشوه زما د سره، ګوره ټول مدارس داسې نه دي، زما د حکومت کمزوري شته، زما د ادارو کمزوري شته، زما د سټیټ کمزوري شته. دا غندنه کوم او دا فلانې کوم او دا زه مزمت کوم، بیا درته وایم چې مزمت د دوستوب دویم نوم دی. مزمت خو باچا صاحب ښځې هم کوي، هر سړی مزمت که زه په انډیا کې اوسېدی نو ما به مزمت کوو، ځکه چې زه به هلته کې ذمي وم یا به زه په هغه ځای کې دومره آزاد نه وم. زه خو په خپل آزاد وطن کې ما سره قانون شته، آئین شته، دستور شته، پولیس شته، ادارې را سره شته. که چېرته دا قسم ته حالات واقعات وشو ولې ته چې اودس سوچ نه کې او ستا په پرتوګ په خښتګ د متیازو څاڅکې ولګي ولې ته پرتوګ ډېران ته غورځئ که څاڅکې ته وینځې، خو دا څاڅکې چې ته وینځې نو غونډې کپړې به دې پاکې شي. چا هم ورپسې پرتوګ نه دی غورځولی، جامې نه دي غورځولي. دغه څاڅکې به ته پاکې، دغه څاڅکې چې د مدرسې په نوم باندې پلیت څاڅکې د متیازو لګېدلې دي، کوم سړي دا عمل کړی دی، کومو سړو دا عمل کړی دی، انکوایري مو وکړه، هغه په دې شیز کې ملوث شو، سریعام وله سزا ورکړه، سریعام وله سزا ورکړه. او بیا درته یو وارې دا ذهن نشین کوم چې زما یو عالم، زما یو محدث، زما یو مفکر، زما یو سیاسي عالم په دې شیز باندې دا نه دی ویلي چې کني دی ښه عمل کړی دی. څنګه چې د هغه د بابا د زړه نه وینې څاڅي داسې زمونږ علما لومبې په هغه بچي باندې او دویم د علماو په تقدس باندې، د هغوی په دستار باندې، د هغوی په پاکو کپړو باندې چې کوم غلط څاڅکې د دې مادر پیزا د آزاد سوسایټۍ د لاسه کوم چې 24 ګنټې په دغه سیس کې لګیایي چې موږ به د علماو بدنامي په کومه طریقه باندې کوو، هغوی له دې سړو یوه موقع ورکړه چې دوی له دا پته ولګېده چې دلته کې د تشدد سامان دی. زما د هغه ځای ډي پي او صاحب په خپله وینا کې دا وایي چې زنځیرونه پړي او د تشدد هغه سامان د هغه ځای نه برآمد شو. نو ولې زه به دا نه وایم دا کمزوري نه ده چې دوی تر اوسه پورې ونه نیوی شو، په دوی باندې د باقاعده تحقیقاتي کمیټې کینی او چې دی له سریعام سزا ورکا. نو پوه شه چې زما په ملک کې قانون، آئین او دستور شته، د ځنګل قانون نه دی. او که چېرې دا د مخکې په شانتې صرف مزمتونه او سبا د بلې واقعې انتظار کوو چې بل بچی به دغسې په یو سکول کې، په یو کالج کې، په نشه کې، په چرسو کې، په پوډرو کې، په آیسو کې، هغه به مور لیږلی سبق ته او هغه به په کمره کې مړ پروت وي. نو بیا به ته راپاسې، نو بیا به ته دا وایې چې زه د شیز مزمت کوم، بیا به ته دا وایې هائی کمیشن مقرر کر دی ستا په دا هائی کمیشن. زه درته وایم یاره ډېر زیات مې داړه د دې سینې نه راوځي. هغه درد مې لیدلی ده د بابا په سترګو کې، هغه کریغه مې اورېدلې ده د مور، هغه کریغه مې اورېدلې ده د خور. هغه راله پته ده چې په دې بچي باندې د په دې املا چې د تشدد کوم داغونه و چې د پلار ژوندی بچی ونه لیدې، دی د سعودي عرب نه راله او د کیمرې په شیشه باندې د خپل بچی لیدلی چې دی په داسې دردمند مرګ باندې زما 14 کلن د ګل په شان بچی چې لا یې پاڼې هم نه وي سپړ دی، لا یې د ځوانۍ پاڼې هم نه وي سپړي، لا یې د دنیا خوند هم لولیا. د پلار د بیبي د بابا د امیدونو مرکز و او هغه په دومره تشدد سره شهید شو. د سوات خلکو له په هر بچي کې دغه بچي مخ ښکاري. زه وایم
هغه رونو بایګانو له وایم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. مرضی او منشا د مرګ او د ژوند ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، د الله د امر نه بغیر په چا باندې مصیبت نه راځي. ما سره زما په خوا کې زما په کلي کې دیوبند ثانی ده، مادر علمي ده، جامع عثمانیه ده، دارالعلوم سرحد دی، زما په مردان کې لوی لوی مدارس دي، زما په سوات کې لوی لوی مدرسې دي الحمدلله. زما خپل رور طارق شهید د هغه ځای نه فارغ ډېر لوی لوی علما. یار که چرته د بده مرغه داسې یوه معامله راله او تعدیب د ادب دپاره چوکه راغسته، دا د استاذ په فرایضې منصبي کې دي چې یو بچی کوږ دی هغه نیغول دی. نو ځکه درته وایي چې بچی دې د 5 کالو شي نو د مستلقین ولکاو چې د هغې نه لږ غټ شي نو لږ په تریخوالي وله وایه، او چې د 10 کالو شي او بیا یې دی نه مني نو بیا وله نری ضرب په چوکه باندې ورکوو. په خبره باندې پوه شوې. نو دا د ادب او د احترام دپاره دی. خو د بده مرغه که چېرته په مدرسو کې نو بیا په دې موجوده وخت کې زما دا کم آزاد ټایپ ته خلک چې دی علماو له کنځل کوي، دی فقهاو له کنځل کوي، دی وایي چې کني دا جاهلان دي، دی وایي چې دا په څه باندې نه پوهېږي، دی په هغه خپله ژبه کې دا خوله داسې کوپړی غوندې کي چې کني دا اکورډ دي، دی نه پوهېږي د غوی زامنو. راشئ وګورئ چې دا څومره نوې پیداوار د دې څومره دغه چې دي دا مسلمانان علماو، دا مسلمانان علماو چې دا کم جدید نظام چې هغه نور په جدت کې راغلی دی، نو زما علما ستا د یونیورسټۍ خلاف نه دي، ستا د کو ایجوکیشن خلاف نه دي، خو ضرور دله دا وایي چې د حیا عنصر در کې پکار دی. هغه ما در پې در عذاب تهذیب مه جوړوه، ګرل فرینډ بوای فرینډ مه جوړوه، په نکاح باندې اخله، په یارانو باندې مه کوئ. هغه درته د دې شي خبره اتره کوي، هغه درته وایي چې د شریعت د چترۍ د لاندې اوسېږه. بچی د ډاکټر شي، بچی د زندګۍ په هره شعبه کې شي، لاړه دي شي هلته، خو د شریعت د حیا د چترۍ د لاندې دې کې څه بدیت خو نشته. اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم طلب کا د مور د غېږې نه تر لحده پورې چې تر کومه پورې د ژوند دی ته به ختم شي، علم د رب نشي ختمولی. علوم زما په قرآن کې ټول موجود دي، زما مدرسې هغه د علماو فیوز او برکاتو سره روانې دي. زما دړه سره په هغې کې ته څه شی ګورې، په هغې کې ته مفتیان ګورې، په هغې کې ته قاریان ګورې، په هغې کې ته حافظان ګورې، په هغې کې ته تجوید ګورې، په هغې کې ته ترویج د دین ګورې، په هغې کې ته د تبلیغي جومات والا ګورې، په هغې کې چې ته کم یو شی ګورې هغه تاله هغې دپاره دا شرط دی چې ته صاحب ایمان یې، د هغې دپاره دا شرط دی چې ته مسلمان یې، د هغې دپاره دا شرط دی چې ته کلمه ګو یې. ته په دې شیز باندې پوهېږې چې د منبر او د محراب د پټکي د عالم تقدس څه دی، چې ته په کلمه نه پوهېږې، تا د جومات مخه نه ده کتلې، ستا په ذهن کې دا شی ناست دي چې په کومه اداره د عیسایانو کې تا سبق ویلی دی چې تا ړومبې صلیب ته ودرئ او تا له داسې د کراس نشان جوړئ، نو چې ته د صلیب پیداوار نو ته زما د مدرسې، زما د عالم د پټکي تقدس څه پېژنې.